مشرکان و قبیلہ وا چند کسان نبی علیہ الصلوۃ والسلام خاطرالو او ته چې دی الله نبی چې صحابه کرام مر سره ولژا چې مفت دین رزدا کی هغه منافقان راغلی وو مطلب بل و دین پر نو راغلی صحابه ته دوکا ورکولا صحابه شهیدان کول نبی علیہ السلام تعالی یا رسول الله چند صحابه مر سره ولژا چې مفت دین رزدا کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې صحابه چې کوم د جمع کړو حضرت عاصم رضی اللہ تعالی عنہ صحابی هغه سربراہ جوړ کړای چې تاسو لار سو دو خلکو سره او دو خلکو ته دین ورزده کو د بنو لحیان قبیله ته دین ورزده کو هغه لس صحابه کرام چې نبی علیہ السلام سربراہ حضرت عاصم رضی اللہ جوړ کړای فرمای مدینه منوره چې اجوا کجوره دغه جان سره واخسته په سفر باندې روان شلو دین ذکر پارا چې خلکو ته دین ورسو اگر چې هغه منافقانو مختا چل جوړ وتا مختا به شهیدان کی خدا صحابہ لدغ جن دین په نیت باندې وتلیو نبی علیہ الصلوۃ والسلام لجلیو فرمای او صحابه جان سره کجوره واخسته اجوا کجوره روایت چې راځي چې په لارې باندې کله بدو وژیسلو چونکه پیدل سفر باو د به هغه کجوره باندې گزاره کولا ا کجوره به خوړې فرمای رجی یو مقام یو جایدا چکر هغه جیتا د صحابه ورسېدو نو دغه منافقانو مخته کسان چې نه ولیو 100-200 قریب کسانه چې نه ولیو مشرکان تور ور سره وي نيزه ور سره وي په دوکې باندې صحابه شکم نه دغه وګوشت نو فورا په صحابه باندې حمله وکړه صحابه باندې چکم دا فورا حمله وکړه او په غیث باندې چکم دا ایثار کړه فرمای و صحابه کرام هغه موقع باندې شهیدان کړه و صحابه کرام په موقع شهیدان کړه درې صحابه اعلی فی الحال بچتی نو دیشی و عجیبه واقعہ پیٹسلا حضرت عاصم رضی اللہ تعالی عنہ چې د صحابه سربراہ جو کړه او چونکه دا شهید سلای خو فرمای دا چې کلا زخمی سلای او دا شهادت ته ورنږدې سلای د الله نه دعا وکړه چې یا الله شهادت می قبول ده خو مولا ما په جسم باندې ما لا سنا ما لا سو باندې مشرک سړي لاس ما ولګیا او ما ولا سنا ما ول جسم چې کوم دا په مشرک باندې ولګیا یا الله دو بالماز دي دا بي دینه دي یا الله نه ما لا سنا په دو باندې ولګیا نه منه دو لا سنا په ما باندې ولګیا فرمایي هغه صحابي شهید سلای شهادت جامع نوش کړای او بدبخت ظالمانو شهر کا ټوکړه وس راځي وتا او دا اراده یو چې نعوذ بالله دا سربونه پرې کوو او خورجن او بیا یا جان سره جکم دا وروي نو الله کریم وعده کړی دا ان تنصر الله ينصركم کچره تاسو الله دین وال مدد کو الله بیا تاسو مدد کوي الله کریم خپل طاقت او قدرت باندې لپورتنا مچي پر واسطه ولې مچي غبینه مچي روایت چې راځي چې اغلاشنا اغ صحابي رسولنا هغه مچي ګرد راځي پورته ور باندې ناست دي یو غیر مسلمه کس کوم نه انو پرېړ دی فرمایي ډېر کوشش وکړو هغه بدبختو چې سر پسې کټ کو خو هغه مچي ډېر زیات رااله ډېر زیات هجوم جوړ کړه هغه صحابي نه ګرد راځي
فرمای او مشرکانو حرکت نسلای کولای چې کوم د مچولو ډایانو نږدون راتلو هغه صحابي سره محفوظ کړای